السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو خلکلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ محمد زاده اګروال مول د قاتلانو باره کې یو نوی بیان راغلی دی د محمد زاده اګروال مول ډېره زیاته جاري وایي زما زوی سره ډېره زیاته غټه دوکه وشوله زما زوی سره اول ډېر زیات ظلم وشو د هغه ظلم نه بعد دوی زما د زوی یو داسې قاتلان ګرفتار کړل چې دوی په خپلو کې یو ډرامه ساده کړه محمد زاده اګروال مول وایي زما د زوی دی اصلي قاتلان گرفتار شي محمد زاده اګروال مول نورې څه خبرې کړي دي که چېرې تاسو د محمد زاده اګروال د مول د خبرو نه ځان خبرول غواړئ اوسه پورې زموږ چینل چا نه وي سبسکرایب کړی خو موږ زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه مخه ووهئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ملکن ډیویژن کې محمد زاده اګروال په سپینو خبرو باندې ډېر زیات بې دردۍ سره کتل شوی و دوستانو د محمد زاده اګروال قاتلان بیا ګرفتار شوي وو خو هغه قاتلان لیختونکي نه وو هغه قاتلان د ملکن لیویز یو ډرامه ساده کړې وه او د هغه ډرامې په مطابق باندې هغوی کامیاب شول دوستانو د محمد زاده اګروال باره کې اوس هم احتجاجونه شروع دي چې محمد زاده اګروال سره ډېر زیات ظلم شوی و پوره 20 ډزه لګېدلې وو په 20 ډزو کې د زړه په سر باندې هغه مړ شوی و دوستانو د محمد زاده اګروال مول ډېره زیاته جاري وایي ته خو اول ډېره زیاته خوشحاله وم چې زما د زوی قاتلان ګرفتار شوي اوس ډېره زیاته خفه یم چې ما سره د ملکن لیویز دومره غلطي ولې وکړه دومره ما سره یې دومره ظلم ولې وکړو دوستانو الله دې وکړي چې د محمد زاده اګروال اصلي قاتلان ګرفتار شي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام